سرسایه څومره ده، فطرانه څومره ده او فدیه څومره ده. د یو روجي چې یو انسان بیمار دی او روجه مستقل نشي نیولی دایمي، هغه هم فدیه ورکوي، لکه ډېر بوډا سړی مستقل بیمار سړی. او دغه رنګې چې کوم انسانانو روجي نیولي دي خو اختر را روان دی، په اختر کې به هغه سرسایه ورکوي، فطرانه ورکوي. د دې دواړو مسله یو ده، یو مقدار سره دي. او دغه رنګ عزتمندو که کوم انسان د یو مړي فدیه ورکوي، مونځ ته تللی دی، روژه ته تللی ده، د هغې هم دا مسله ده، هغه هم دې طریقې سره ورکولی شي. نو سرسایه عزتمندو او فطرانه او د یو روجي فدیه د روپو په اعتبار سره د پاکستان مختلف علاقو مختلف ریټونه یي، خو عام چې پاکستان کم لوی مفتیانو اعلان کړی دی نو هغه 300 روپۍ کم از کم فدیه ده د یو روجي. او دغه رنګې اختر کې سرسایه د یو سړي او د خپل نابالغ بچي ورکول د یو سړي په سر باندې، د یو بچي په سر باندې 300 روپۍ دي. بعض ځایونو کې 250 هم دي، 240 هم دي، خو 300 روپۍ یو محتاط مقدار دی. نو دا به ورکوي عزتمند. او که بالفرض یو انسان وایي زه لږه ښه فدیه ورکومه یا ښه سرسایه ورکومه، نو بیا هغه له عزتمندو دا خو د غنمو په اعتبار سره، د وړو په اعتبار سره، نو بیا د وربشو په اعتبار سره 600 یا 700 جوړیږي. نو دې اعتبار سره چې څومره روجي بیا هغه به حسابې یا سرسایه به یو کس ورکړي. او دغه رنګ عزتمندو که د کجورو په اعتبار سره ورکوي نو 400 روپۍ دې ورکړي، 2400 روپۍ سرسایه یا د یو روجي فدیه. او دغه رنګ زموږ کې کشمش اعتبار سره ورکوي نو 4400 روپۍ، 5000 روپۍ پورې ورکولی شي د یو روجي. یا مثلا اختر را روان دی وایي زه سرسایه ورکومه دې اعتبار سره. نورو ملکونو کې عزتمندو څه حساب کتاب دی، مختلف ملکونه دي او مختلف ځایونه دي. نو د پاکستان اعتبار سره خو دا دی، کوم چې د بار ملکونو کسان دي نو هغوی دپاره بهتره طریقه دا ده چې کوم ملک یې اوسیږي د خپل ځان او د وړو بچو د هغه ملک اعتبار سره ورکړي، ځکه الله پې رحم کړی دی. هغه ډېرې ګټي نو په کار دا چې فطرانه هم لږه ډېره ورکړي. خو که د ښځې او د مور او پلار د پاکستان اعتبار سره افغانستان اعتبار سره ورکوي هم صحیح ده. یا که خپل هم د دې ملک په اعتبار سره ورکوي نو هم گنجایش لري، څه خبره پکې دومره نشته دی، خو بهتره خبره دا ده چې الله ډېرې درکړي ډېر خرچ کا. نو که د نورو ملکونو په اعتبار سره ورکوي نو سعودي عرب او قطر کې د 15 ریالو لواله تر 25 ریالو پورې سرسایه ده، هغوی له دې اعتبار سره ورکول پکار دي د یو کس. او دغه رنګې د دوبۍ او د امارات د 20 نواله تر 10 درهمو پورې د هغوی سرسایه ده د یو کس، 10 درهمه 15 درهمه دا د یو کس او د اعتبار سره ورکړي. هلته هم ورکولی شي غریبانان، نو خپل ملک ته هم رالیږلی شي. او امریکا او کینیډا عزتمندو د $10 نواله تر $10 پورې د هغوی د یو کس فطرانه ده یا د یو روجي فدیه ده چې کوم سړی روجه نشي نیولی داسې ورکوي. انګلینډ کې تقریبا 3.5 پونډ نواله تر 5 پونډو پورې فدیه ده، ځکه ستاسو رشته داران هغه ملکونو کې دي. بل زموږ بیان هم مختلف ځایونو کې تقریبا 10 لکه کسانو نه زیات زمونږ فالورز دي هغې اوري، نو هغوی په تمه باندې چې سرسایه بیان کړی شي. عمان عزتمندو په هغې کې 1.5 ریال نه 2 ریال، په 2 ریاله چې ورکړي عماني ریال دا د هغوی فدیه ده. نو فدیه او دا څیزونه ورکول پکار دي. نو دا بله اهم مسله شوه عزتمندو، دا درته د فدیې مسله بیان شوه. نو د دې څیزونو ډېر زیات خیال ساتل پکار دي. الله رب العزت دې موږ او تاسو نه په دې عملونو باندې راضي شي، او چې کوم عملونه رانه خراب شوي دي الله رب العزت دې هغه موږ نه هم قبول کړي، او یا دې د هغې د تاوان ورکولو او د هغې د ازاله ورکولو الله موږ له په دنیا کې توفیق راکړي. عزتمندو دا یو څو مسلې دي. یو خپل ماشومان د کوڅو نه وساتئ عزتمندو. قسم دې د روژه کې دوی د ماښام نه بعد بعضې ماشومان دي هغوی دا هګۍ جنګوي او جواري کوي پې. دا جواري ده که نه چې تا وګټله مال راکړه مال ته الله کې. بیا ستا زوی کور ته ارزانې هګۍ راوړي ماتې، مور ورته دومره خوشحاله زما بچی دومره هوښیار شوی دی، هګۍ په 10 روپۍ ده او ده په 15 او په 10 روپۍ راوړې ده. دا د حرامو هګۍ ده، د جوارۍ والا چې ماته چې هغوی ارزانه خرڅوي او ته خوشحاله یې ورته. عزتمندو د خپلو بچو خیال ساتئ. او فدیه درته بیان شوه، چا نه قصدن روجي ماتې شوي هغه هم دا کوي. کومې کسانو مدرسو سره ماهانه امداد کړی په پیل هغه میاشت باندې ټولو پیسې راکړې، بیا واپس هم ځان غلی کړو. څنګه چل دی؟ زه هم ډېر خوشحاله کړی وم. ما د مدرسې د پوره میاشتې کار وشو. کوم کسان مدرسې سره مدد کول غواړي پوره کال عالمان قاریان سبقونه وي عزتمندو، فطرانه هم پکې ورکولی شي، صدقات زکات هم پکې ورکولی شي. د یو استاد عزتمندو یا د داسې د طالب علم د میاشتې خرچه برداشت شي، نو سبق به بل څوک وي
عملنامه بستا ګډه کیږي سخت و پاغه تیریږي جنت بستا جوړیږي نو ان شاء الله دې ټولو کارونو کې به ایثالو کړ الله دې عمل کول توفیق راکړي اذان